بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا ما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من نمنګه احوال مسلم لیک نه دا شروع کړو. اول مسلم لیک اصالتن چې مسلم لیک به منګه معرفه به کله راوړو. نو بیا د معرفي و قسمونه هغه پنځ شپږ قسمونه معرفه به نه بګی نشته. بیا نه کېره به کله راوړو. یا مسلم لیک به د توابع په صورت کې ما موصوف بک صفت په کله راوړو، تاکید به کله راوړو، عطف بالحرف بک عطف بیان به کله راوړو او بدل به کله راوړو. نن سبا کې عطف بالحرف ته عطف بالحرف عند حروف عاطفه په طریقې سره دوه سيزونه به یو بل باندې دوه سيزونه بل سره یو ځای کول. تاسو کدا یادي نو حروف عاطفه دا په څو قسمه په څو حروف دي، یعنی واو ده، فا ده، ثم ده، لا ده، بل ده، حتی ده، لکن ده. نه هر د راوړو لپاره جدا جدا وجه ده چې او په کم ځای کې راوړو، بل په کم ځای کې راوړو، لا په کم ځای کې راوړو، لکن په کم ځای کې راوړو. نو په دې کې دا واو چې کنه دا مطلق جمع لپاره راځي، یعنی د مسلم له تفصیل لپاره راځي سره د اختصار نه. د مسلم له د تفصیل لپاره راځي سره د اختصار نه. څنګه جاءني زید و عمرو نزل کې دا زید او عمر ما دواړه د یو بل سره ذکر یې د مسلم له تفصیل میکړل او دا په یو بل باندې عاطف دي د واو په ذریعہ سره او سره د اختصار نه. سره د اختصار نه مطلب دا غته دي سو جاءني زید و جاءني عمرو نه اختصار پکې نشته. بیا لکه د مسلم له مسلم باندې عطف هم نه ده بلکې دا جمله عطف د جملې له جملې باندې پوه شو به معنی او په واو سره دې نه صرف د جمع پته لګي چې ځوانه پراتلو کې چې نه دا یو زیدي دا پته بګنه لګي چې زید مخ راغله ده عمر مخ راغله لک سات مخ راغله کډیر سات مخ راغله ځوانه یو ځای راغلي خو بس به دې حکم کې ځوانه یو ځای شوې دي ګوره. واما العطف اجعل الشيء معطوفا على المسلم الیه یو شی ګرځول عطف په مسلم الیه باندې د سره پاره فلتفصيل المسلم الیه مع اختصار د مسلم الیه تفسیر لپاره خو سره د اختصار نه لك جاءني زيد وعمر لك جاءني زيد وعمر شو ما خو دا زید او عمر فان فيه تفصيلا للفاعل فدې کې تفصیل للفاعل لپاره د مسلم الیه لپاره بانه زید وعمر چې زید او عمر دي. لکه پوه شئ چې فاعل یوازې زید نه دی یوازې عمر نه دی بلکې سره زید او عمر باندې من غیر دلاله على تفصيل الفعل فغير د تفصيل الفعل نه د تفصيل په فعل باندې پکې دلالت نشته بان المجيئين كانا معا او مترتبتين مع المولد او بلا مولد چې د ځوان راتلون کې چې دا یو ځای راغلي دي او کنه یو مخ راغلي بل وسو راغلي او ځوانو پر راتلو کې لکه لګ مهلت ډېر مهلت نشته پکې لکه پوه شو به مدا پکې نشته د مطلق جمع لپاره واو جندار دي او واحترز بقوله مع اختصار ومع اختصار چې وینو په دې سره اعتراض راغی د جاءني زید او جاءني عمرو نه جاءني زید وزکه چې بدی کې دا مسلم لی چې نه دا خو لکه دوباره ذکر دا او بدی کې هغه مستد هم دوباره ذکر دی او بل دا چې لکه جاءني زید او جاءني عمرو دی وي نه لګي د مسلم باندې عطف نشته بلکې عطف د جملې په جملې باندې لکه پوه شوي. واحترز بقوله مع اختصار عن نحو جاءني زيد وجاءني عمرو فإن فيه تفصيلا للمسلم إليه وبديك اگر چې تفصيل للمسلم إليه ده مع انه ليس من عطف المسلم إليه وذلك عطف د مسلم إليه په مسلم إليه باندې نه بلکې عطف د جملې ده هغه پوه شئ. وما يقال هغه ودل ویل شي من انه احتراز چې دا احتراز لانه جاءني زيد جاءني عمرو دا جاءني زيد جاءني عمرو نه لکه جاءني زيد جاءني بعد وی چې لکه پدې جاء دې سره جاءني زيد وجاءني عمرو نه بلکې جاءني زيد جاءني عمرو ده نو جاءني زيد جاءني عمرو دا ویل چې دا خو سره لکه جمله ده نه ها دا جمله ده ولکه عطف پکې کې سره شته نه بلکې دا جاءني عمرو دا دغه دا د غلطي ادراک د لکه جاءني زيد سره په غلطي باندې ذکر شي او چې جاءني عمرو نو دا مخکنه خو سره منسوخ ده لکه پوه شو به معنی وجاء وما يقال ودي نه مل شي چې بعض کسانو به ویلي دي کنه چې من انه احتراز چې بده مال اختصار سره احتراز راغلی ده جاءني زيد جاءني عمرو من غير عطف فغير عطف فليس بشيء ودي خبر ده نشته خبر نه اذ ليس فيه دلاله على تفصيل المسلم ليه دغه بری کې سره دلالت په مسلم باندې نشته نو بل يحتمله بلکې دا احتمال لري ان يكون اضرابا على الكلام الاول چې دا شی اعراض اولنی کلام نه لأن الأول جاءني زيد ذكر كذا بيا وجاءني عمرو
نص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز و شیخ جنین دا په معنی په دلائل الاعجاز کې دا کړه د تصریح کړنه او لتفصيل المسند كذلك ويا د تفصیل المسند د پار راځي دا عطف نه دا بر سره پر راځي د تفصیل المسند لپاره مسند فعل دا وای چې دا فعل د فاعل نه څنګه واقع شوی لکه ته جاءني زيد فعمر نه لګی ته چې دا زما خو ته زید راغله او بیا عمر راغله خو په دې راتللو کې په دې مجیئت کې چې دا تفصیل له چې فاعل دا راځي د تعقیب مال وصل لپاره چې ترتیب لاول زید راغله او بیا په سمدستي عمر راغله اول زید راغله جاءني زيد ثم عمر اول زید راغله بیا په سره راغله بیا به عمر راغله سره د مهلت دا او یا جاءني القوم حتى خالد زما خواته دا ټول قوم راغی تر دې پورې چې خالد هم راغی مطلب دا چې د قوم هغه واړه خلک څه چې هغه خالد د ټول نه چې مشر دی هغه راغی دا د ادنان اقواته شو او یا ته زما خواته د ټول هغه کلی غټ غټ خلک راغی تر دې چې خالد د دون ټول نه کمزور لګرا هم راغی دا اقوانه ادنا ده شو لکه په څه باندې معنی نه لګي په کله کله تفصیل مستند لپاره راځي اعتراض هو بكوزا او لتفصيل المسند بان يا تفصيل المسند باراتي بانه قد حصل شيء باحد المذكورين مذكورين اول چې دا فعل دی فاعل ته حاصل وي اول وعن الاخر بعده او بیا دی بلتهم سره د مولتنا او بلا یا بغیر د مولتنا کله دا غرنګي دا غرنګ مطلب مع اختصار واحترز بذلك وهي پر مختصر سره درین اعتراض راغی چې جاءني زيد وعمر بعده بيومين چې اول زید راغی او بیا دغه نه ورځ بعد څوک راغی عمر راغی نو ځل لګی دا اول دا لافعل اول د اولنی اسم د لپاره ثابت شو بیا د ورستنی اسم د لپاره ثابت شو خو اختصار پکې نشته او جاء زید فعمر کې څه شله اختصار ده جاء زید ثم عمر کې سره اختیار او سند یا جاء زید وعمر بعده بيوم چې زما خو د زید راغی بیا عمر راغی نو یو ورځ یا جاءني زيد وعمر بعده بسند لما اخذ زيد بعمر لانه يوكل وما شابه ذلك ونحو جاءني زيد فعمر دا د فار بار مثال له نګره په حروف عطفو کې دویم نمبر سره ف ثم عمر یاد سي جاءني زيد ثم عمر نو په حروف عطفو کې دریم نمبر ثم له او جاءني القوم حتى خالد یا ما اخذ قوم راغ در دې پورې چې څوک راغې نو حتى دا په حروف عطفو کې لګنا نو واو ف ثم وحتى فالثلاثه تشترك في تفصيل المسند دا درېونه دا مشترک دي په تفصیل المسند کې مطلب دا چې د راتلو د مجیئت چې تفصیلی کړه چې دا دوانو د بار د فعل ثابت دی او د اول د بار د فعل ثابت دی دویم د بار د فعل ثابت دی نو پس سره ثابت دی په تعقیب سره او په تاخير سره فالثلاثه تشترك في تفصيل المسند پس دا درې دا مشترک دي په تفصیل المسند کې ان الفاء تدل على التعقيب من غير تراخين فدلاله کې په تعقیب باندې سره بغیر د تراخینا وثم على التراخي او ثم دلاله کې په تعقیب باندې سره تراخینا وحتى او حتى على ان اجزاء ما قبلها مترتبه في الذهن وياتي اجزاء ما قبل مترتب دي في ذهن کې من الاضعف الى الاقوى او بالعكس دا اضعفنا اقواتا دا اضعفنا اقواتا ده چې ما تاسو وی زما اقواتا د قوم دا واړه خلک چې ټول مشر چې کبنه پکې راغی خالد مرغه او یلا اقوانا ضعیفتا لکه ته زما اقواتا دا ټول غټ خلک راغی ترتیب ورجه ټول کمزور خالد چې پکې راغی لکه پوښتنه دی باندې دا مطلب دی فمعنى تفصيل المسند فيها پس معنی تفصیل المسند شو پرېږي ايات به تعلقه چې اعتبار کول ايات به تعلقه چې اعتبار کول کې تعلق دی بالمطبوع اولا وبتابع ثانيا من حيث انه اقوى بلې سره چې تابع اقوى اجزاء المطبوع یعنی د مطبوع په اجزاو کې ټول قوي دی او اضافه اضافه لکه پوه شو به معنی ولا يشترط فيها ترتيب الخارجي ترتيب خارجي په کې ضروري نه لکه خامخا دغه یو بمکه یو بل ورسوي خو په ذهن کې دا خبره ده لکه پوه شوي فإن قلت سره اعتراض دا کوي ما ته وګورئ جاءني زيد فعمر جاءني زيد ثم عمر جاءني زيد فجاء القوم حتى خالد واذا دريوان مثالونه څنګه د تفصیل له مسند پر راځي دغه شان خدای تفصیل له مسند لپاره هم راځي نو پکار دا چې مصنف رحمت الله علیه دې ویلې وي چې اولی تفصیل المسند نه ویلې بلکې ویلې اولی تفصیلهما ویلې وي الګه پوه شو به باندې الګه پوه شو په دریو باندې دا درې مثالونه راوړل د لپاره د تفصیل له مسند نو دا درې چې څنګه د لپاره د تفصیل له مسند مثالونه ذکر کیږي دغه شان خدای د مسند تفصیل لپاره هم مثالونه جوړې دي شي نو اولی تفصیلهما ولې ونوي نو جواب دا دی چې یو دا دی چې زمونږ یو مقصود دی او یو اصل د خبرې نه چلن دا لکه دا یې پته لګي
نو دلته مقصود زمونږه صرف تفصیل د مسند ده او دې لپاره دا خبر نه چیرې دا بل خو د دې نه اصل معلومیږي دا بل د دې نه اصل معلومیږي پوه شئ او بل کله چې په کلام کې یو زائد قید ولګول شي زائد قید ولګول شي دا اعتبار وکولږي او دلته زائد قید د تفصیل د مسند لپاره لګول شوی دی اگر دې نه مسند لې تفصیل دې دا معلومیږي خو زمونږ دا مقصود نه دی هغه پوه شو به معنی یعنی موږ هغه اراده نه کړې خاف ان قلت کچر دې پته اعتراض کوي ویل شي چې فی هذه ثلاثه ايضا تفصيل المسلم الیه فلما لم يقل او تفصيل اماما چې د دې درې ورنه تفصیل المسلم الیه معلومیږي نو مصنف رحمت الله علیه څه ولې ونوي چې اول تفصیلهما چې اول تفصیل المسند وي هغه پوه شوي نو قلت موږ ته فرق ده بین ان يكون اصل من الشيء وبين ان يكون مقصودا منه یعنی یو څه د یو څه نه حاصلېږي او بل یو څه مقصود وي نو دلته دا مقصود موږ تفصیل مسند ده اگر چې د دې تفصیل مسند معلومي کو هغه موږ مقصود نه ده پوه شو به معنی وتفصيل المسند الیه فی هذه ثلاثه او تفصیل المسند په دې درېونه اگر چې وان کان حاصلا اگر چې حاصل له عطفنا لكن ليس العطف بهذه ثلاثه لاجره لیکن دلته د عطف د دې درېونه د دې لپاره نه راشوي لأن الكلام ذا كلام اذا اشتمل على قيد زائد کله چې مشتمل په زائد قید باندې على مجرد الاثبات والنفي فصرف په اثبات او په نفي باندې فهو الغرض الخاص نو دا غرض خاص او مقصود اصلي د کلام نه او دلته جاءني زيد فامر يعني کله کې چې ویل شوی چې جاءني زيد وامر نو بیا هم دا خبره واضح کړه چې زيد او امر راغله خو د فعل تفصیل به نه معلومېدو چې په مولد سره راغله په قاعده مولد نه جاءني زيد ثم امر په ځای باندې جاءني زيد وامر ویل شوی نو بیا به هم دا زيد او امر د دوانو درتلو پته بلګیدا او د ترتیب پته باندې لګیدا د تراخی پته باندې لګیدا نظم مقصود د دې دغه ده ففي هذه الامثله فدي مثال تفصيل المسلم لك انه امر دارس امر جاء معلوم ده وانما سيق الكلام بلا كلام راول الاشياء لبيان د دې لپاره ان مجيء احدهما چې بدوانو کې د یو دراتک کان بعد الاخر دا بل نو رسله فليتامل وبري خبره باندې سوچ فکر وکا وهذا البحث مما اورده الشيخ في دلائل الاعجاز ووصى بالمحافظه عليه او دا بعض دینو شیخ په دلائل الاعجاز کې راولره او وصیت کړه چې لکه دا خبره ورخه یاد کړئ تاسو پوه شئ به معنی ها دا څلورم نمبر او رد السامع الى الصواب چې سامع یو خبره نن دا غلطه کی سامع یو خبره غلطه کی نو ته دا پر خبره باندې دا خبره درت کې نو ته به عرفیات ذکر کې ودل کې عرفیات چې دا پلا سره ذکر کیږي لګال ته کی تاسو ویل واو فاثم حتا لا نو دلته غلا چې نن دا ذکر کیږي الګه پوه شو به معنی وي اورد السامع عن الخطا في الحكم للصواب یا واپس کول د سامع دي د خطا نه په حکم کې د ثواب ته لګته جاءني زيد لا امر لمن يعتقد ان امرا جاء دون زيد لکه یو کس ته وای کنه چې لکه امر راغله ده استا اعتقاد ده چې امر راغله نو دا ته جاءني زيد لا امر زما خو ته زید راغله امر نه راغله نو دلته کې د لا عاطفه ذکر کو او د سامع د خبرې رد کولو لپاره چې را خیال لري چې عمر راغله نو دا خبره رد کوي چې عمر نه راغله بلکې څوک راغله زید یا دا خیال دار چې زید او عمر دوه راغلي دي نو ته په جواب کوي چې جاء ان زید لا عمر لما قوت زید راغله عمر نه راغله لکه پوه شو به باندې او رد السامع یا واپس کول د سامع عن الخطا د خطا نه په حکم کې له ثواب تلک جاء ان زید لا عمر لمن اعتقد دا چې د پر اعتقاد لري ان امر جاء دون زید چې استخوات عمر راغله نه زید او انه ما اعتقاد دی جاء جميعا جدوان ته راغلي لکه پوه شو به باندې ولكن ايضا لرد الثواب او لكن چې دا هم دغه رنګ دا رد کول د ثواب لپاره لكن په حروف عاطفه کې یو لكن دی کنه ولكن چې نه دا هم دا دغه سامع لرا د غلطینا صحیح طرف ته راوستو لپاره وي لیکن دا لكن چې کنه دا نه فی د شرکت لپاره راځي الکه تاسو پروت کول ویلې دا ورسو به وای ان شاء الله یو قصر افراد دی یو قصر قلبی دی قصر قلبی دی ته په لندو الفاظو کې دا دی قصر قلبی دا دی چې لکه ته زه مالک زما خو عبد الله راغله ته عبد الله نه راغله بلکې شفور الرحمن راغله نو دا تا یو قلب دی وکړو یو په دې بلوي او یو دا قصر افراد قصر افراد لکه زما ذهن کې دا د مخاطب ذهن کې دا چې شفیع الرحمن او عبد الله یا اصل ټول راغلي ذهن نه صرف عبد الله راغله دا قصر افراد دی پوه شئ نو دا لکه چې کنه دا صرف دا نفي د شرکت لپاره راځي
لکه ته ما جاءني زید لكن عمرو زما خواته زید نه راغله لیکن څه عمر راغله انما يقال دا ویل کېږي لمن اعتقد دا چا لپاره چې اعتقاد لري ان زیدا جاءک دون عمرو چې دا زید راغله نه عمر لا لمن اعتقد نه دا کس لپاره چې هغه دوانه وي انه ما جاءک جميعا وي دا دغه لپاره نه چې هغه کس لپاره نه ویل کېږي چې دا اعتقاد چې دوانه په جمع باندې راغلي وفي كلام النحاة وبكلام النحاة كما يشعر اج خبردار وکي بانه انما يقال چې دا باغ دې ویل کېږي لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعا چې دا چر پر ول کېږي چې هغه د دوانو دا دراتلو انتفاع چندا کوي لکه پوښتنه به باندې یعنی پدای کې د اصولي دا دغه کم دی معنی والا نو علم المعانی والا دوی چې دا دغه کم دی دا لکن دا صرف د قصر قلبي لپاره راځي د قصر افراد لپاره نه راځي او نحات لن هغه د قصر افراد د لپاره هم لکن استعمالي لکه پوښتنه به باندې او صرف الحكم او یا راځي د اړولو د حکم بل چاته مطلب دا دی کنه چې یا دا بل نه بل دا راځي د حروف عطف د دې لپاره راځي حروف عاطفه چې دا حکم د یو نه بل ته واوړي لکه دما خواته زید راغله جاءني زید بل عمرو نه زید نه بلکې څوک راغله عمر نو د دې مخکنه اعراض وکړو نو د دې لپاره چې راوړل کېږي لکه دا حروف عاطفه ټول دي او دلته کې د دې خاص معنی لپاره چې حکم د یو نه بل ته اړه دی یو محکوم علی نه بل ته حکم اړه داغه لپاره بل راځي سوال راځي بل او صرف الحكم يا اړول د حکم د محکوم علی نه الی محکوم علی اخر بل محکوم علی ته نه جاء ان زید بل عمرو لکه راغله زما خواته زید بل عمر او ما جاء ان زید بل عمرو او یا نه راغله زید بلکې عمر فإن بل الاضراب عن المتبوع زګه بل راځي د پاره د اضراب معنا اړول عن المتبوع د متبوع نه د متبوع حکم اړول او ګرځول د حکم تابع تا هغه بری خبره باندې پوښوي واسما د وګورئ تاسو جاءني زید بل عمرو د دې مطلب دا دی چې زما خواته زید راغله دی بیا نه بلکې څوک راغله دی عمر راغله نو وسدل کې دا بل خو لري لپاره راځي چې دا حکم د یو محکوم علیه نه بل محکوم علیه ته واړي لکه د جاءني زید بل عمرو د دې لپاره د عمرو چې د دې لپاره د مجیت څه شو ثابت شو خو آیت د دې زید لپاره مجیت ثابت دی او کنه نه ثابت نو دا په حکم د مسکوت عنه کې دی یعنی د دې سره دا په کې نشته ده زمه جاءني زید بل عمرو زما خواته زید راغله نه بلکې عمر نو تاسو دې مطلب دا شو چې زما خواته عمر راغله خو آیا د زید راغله ده او کنه راغله وای بل په دې باندې صدقه کې دا مسکوت عنه په حکم کې دی چې راغله ده او کنه راغله پوښو به باندې یاد وي ما جاءني زید بل عمرو زما خواته نه راغله زید بلکې عمر نو دې مطلب دا شو چې زما خواته عمر نه راغله زما خواته عمر نه راغله خدا زید راغله او کنه راغله نه دا مسکوتان هو ده مسکوتان هو معنی د دې د راتلو د نه راتلو پتا د دې کلام نه لګي د بل په ځای سره وګورئ ومان الاضراب معنی اضراب دار ومان الاضراب عن المتبوع ان يجعل المتبوع چې وګرځول شي دا متبوع في حكم المسكوت عنه په حکم المسكوت عنه کې لا ان ينفع عنه الحكم قطعا نه دا چې د دې نه د حکم قطعي تور باندې منفي شي لکه پوښتنه به باندې خلافا لبعضهم بعضو به خلاف کړه دي امام ابن حاجب رحمت الله علیه کافی والا هغه دا وای چې لکه کله بل راغې نو دا بل خود اضراب د پر راضی یعنی دا حکم د مسکوتان هو د مطبوع چنده په مسکوتان هو کې نه ګرځي لکه تا وی جاءني زید بل عمرو مطلب اداره زما خواته زید راغې بلکې عمر یعنی زما خواته د عمر راغله خو زید نه دی راغله اته ما جاءني زید بل عمرو زما خواته عمر نه راغله بلکې دا زید چنده راغله دا امام ابن حاجب رحمت الله علیه او زمون باندې چې دا مطبوع چنده د مسکوت عنه په حکم کې دی یعنی د دې سره نه د نفي د حکم د شوی نه په اثبات شوی نه ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر او معنی اړول د حکم په مثبت کې یعنی په مثبت کلام کې جاني زید برام په دې کو ظاهر ده وغذا في المنفي دا غره په منفي کوم وان جعلناه بمعنى نفي الحكم يعني تابع کچته وګرځو موږ د صرف لپاره په معنی د دې چې دا حکم چې دا منفي شوی د تابع نه حکم منفي شوی د سنه تابع یعنی ورستو چې د بل نه ورستو کم ذکر ده والمتبوع في حكم المسكوت عنه او متبوع په حکم مسکوت عنه کې او متحقق الحكم له یا دا حکم متحقق ثابت شي لپاره حتى يكون معنى بلا شي چې ما جاءني زید بل عمرو د معنی بس شي چې ان عمرا لم يجي چې عمر خو نه راغله وعدم مجيء زید ومجيء على الاحتمال او دا زید دا راتل او نه راتل لازمانه چې دا احتمال لري الګه پوښ به معنی
او مجيئه محقق یا راتل الذي محقق دي كما هو مذهب المبرد لکه څنګه چې امام مبرد رحمت الله علیه مسلک ته یعنی امام مبرد رحمت الله علیه تر فرمای چې ما جاء ان زید بن العمر د دې مطلب خدا دی چې عمر خو نه راغله خدا زید چې دا یقیني تور باندې راغله دی ځکه دا حکم د مطبوع د لپاره ثابت کو د مطبوع د لپاره څه کو وان جعلناه بمعنى ثبوت الحكم او کچته منګه داوا کړو دا صرف چې معنی د دې دا چې ثبوت د حکم د تابع د لپاره حتی یکون معنی نو معنی به بیا چې ما جاء ان زید بن عمرو چې زما خو نه راغله زید بلکې عمر ان عمرا جاء چې دا عمر سره راغله کما هو مذهب المجهول ففي اشكال و بری کې اشکال له پدې کې اشکال لري کنه چې لکه دل کې دا صرف خو دې ویلېږي چې مطبوع په غیر تابع نه ونه مونډل شي دل کې مطبوع په غیر تابع نه مونډل شو نه موږ ورته چې دل کې د صرف نه مطلب صرف حکم اړول دي صرف حکم اړول دي بس اوی شک یا د عطف راځي د پاره د شک عطف راځي د سو د پاره د شک او د شک د پاره چې نه او ټکی راځي سرازي او په حروف عاطفه کې چې او ده اوی تشکیک یا تشکیک لسامع لپاره سامع یا فی ايقاع فی شک چې سامع لپاره په شک د غردول لپاره سامع لپاره په شک د غردول لپاره عطف راځي او په عطف کې بیا د او راځي لکه جاء ان زید او عمرو للابهام چې له دما خواته زید راغله یا عمر راغله د ابهام د لپاره خبر مو وګي نو قولی تعالی ان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين چې منګه او تاسو کې یعنی منګه او تاسو یا په هدایت باندې یا په گمراهی کار باندې یعنی مسلمانانو په کافرانو کې وړل یا په هدایت باندې او یا په سمانه په گمراهی باندې نو دل کې جننده پکې دغه تشکیک ده پکې او لکه پوښوي یا او للتخيير او للاباحه یا او چې نن راځي تخيير او د اباحت لپاره تخيير او په اباحت کې فرق دی چې په دوو کې یو چې نه کنه دا تر لپاره جایز دی او په اباحت کې دا چې دوه جایز دي لکه ته جاءني زید او عمرو زما خواته زید یا عمر راغله نو په دې کې چې نه دا لکه چې ته دا ولا معنا اخلي تخيير ولا معنا نو مطلب دی چې یو پکې راغله دی لکه پوښوي او چې اباحت ولا معنا اخلي مطلب زید اخلوم جایز دی او د اباحت معنوم جایز دی ليدخل الدار نو ليدخل الدار زيد او عمرو چې داخل شي د کور ته زید یا عمر والفرق بينهما فرق پدې کې چې ان في الاباحه يجوز الجمع چې په اباحت کې جمع ردوانو جایز ده بخلاف التخيير بخلاف التخيير نه په تخيير کې په اختیار کې په دوو کې یو خوراک ترن جایز په یو بدو کې یو جایز ده لکه تاسو ته مالګه یا روټي اخرى او یا اوریجی اخرى نو چې کله چې له اختیار او د اختیار لپاره نو مطلب په اوریجو پروټي کې به یو بخوري دوانه باندې خوري هغه دې چې دا او د اباحت لپاره نه نو بیا کته اوریجو خوري او روټي خوري دوانه جمع کول شي لکه پوه شو باندې د دې پورې چې نه دا د سیمایي کورس ته او موږ دلته کې الګ ورته لیکلم د ما په ټول کتاب کې چې دې پورې موږ سیمایي ولو او په مدرسو کې جو سیمایي یو هفته سیمایي د پته یو هفته نه مخکې موږ سبقونه بندو نو دلته سیمایي نشته نه نو وایو بدل